انسان په خپل سیاست کې او په خپل جلسه کې دا وایي چې د خپل پیغمبر د ناموس تحفظ غواړم او ته وایې چې دا کارډ استعمالول نه دي پکار، نو دا پکار څه کوي چې واجب او فرض عین دي. که ته دا وایې چې ته ولې د اسلام خبره په جلسه کې کې ته مذهبي کارډ استعمالې، نو اسلام زما ناموس دی، زما عقیده ده، ایمان زما دین دی، زما مقصد د دې پارټۍ نه د اسلام او د ایمان خدمت دی، زه به دا کارډ څنګه استعمالوم. که ته دا وایې چې ته د باطل مقابله مه کوه، د حق اواز مه پورته کوه، د قرآن و سنت د نظام خبره مه کوه، د باطل د خبرې رد مه کوه، غلطه وی. دا کارډ به لازمن استعمالوم، زما منشور او دستور دغه دی. نه پوهېږم مذهبي کارډ او مذهبي کارډ، زه لګیا یم د مذهب حفاظت کوم، کارډ به نه دا دې ته څه وایي؟ زما په دین حمله کیږي، زما په اسلام حمله کیږي، زما د پیغمبر په ناموس او په جامه حمله کیږي، اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں اپنے صوبے میں اور اپنے ملک میں بعض لوگ آتے ہیں اور نبوت کے دعوے کرتے ہیں، تاسو ویلې په خپلو سترګو باندې، او بعض راځي آئے دن قادیانیت کې داخلېږي، تاسو په خپله اینه زه خاموش کېنم. زما سیاست خو د لارې لختي نه دی، زما د سیاست مقصد د علماو خو د پل جوړولو د سړک د جوړولو نه دی، دا خو ضمني څیزونه دي. زموږ مقصد دغه دی. که ته دې ته وایې چې دا مذهبي کارډ دی او که بل کارډ دی او که بل کارډ دی، دا زما دستور دی، دا زما ایمان دی، دا زما غیرت دی، دا زما اسلامي کلچر دی، دا زما منشور دی، زه به یې خامخا استعمالوم. زه به د پیغمبر د ناموس حفاظت نه کوم، هغې له به چغه نه وه. زه به د دین او د اسلام باندې خلک حملې کوي، زه به د هغې دفاع نه کوم. زمونږ په نصاب کې به د اسلامي چې کوم پیراګرافونه دی هغه وځي، زه به چغه نه وم. زما دین او مذهب پورې به خلک ټوکې کوي، ملنډې به کوي، زه به نه پاسم. زه حیران په دې هغه انسان چې یو وخت کې په تیر شوي ګورنمنټ کې دی که نو په بل ګورنمنټ کې په یو بل کې د رسول الله مبارک په ناموس په قومي اسمبلی کې حمله وشوه، دغه شیخ صاحب اعلان کوي مولانا چرته تللی. ته خو ما د هغه وخت نه پیژنې او ما ته چغې وی چې د پیغمبر د ناموس څیره ستا په سر ده او دا دفاع به ته کوې، نو چې زه دا نوم اخلمه، نو دا مذهبي کارډ افسوس د مذهب دفاع کومه.